قصص شلم سپارہ آیت نمبر 150 مخی آیتونو کی د دې یو اعتراض ذکر شو په قرآن او په تورات باندې چې سحران تظاهرا دا دوه د جادو کتابونه دي او په یو بل هغه تایید کوي او د یو بل کلکون کوي. یا موسی علیہ السلام او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله دا دوه جادوګران دي او د یو بل چیرې هغه مرسته کوي. نو د آیت کریمه کې الله تعالی جواب کوي نبی علیہ السلام ته ورته وایا که دغه دوه کتابونه هغه د جادوی او په خلکو جادو کوي او په جادو سره ملګری کوي خلک، نو زه تاسو یو کتاب راوړی داسې کتاب چې هغه د الله د طرف نه وي خو هغې کې د دې نه زیات هدایتي او په هغې کې د شرک اجازه دي، داسې یو کتاب تاسو راوړی خو شرط به دا وي چې هغه کتاب به د الله تعالی د طرف نه وي. دا نه چې ته د ځان نه چې دی نو خبرې جوړې کړې لکه مسیلمة الکذاب هم چې نو ما باندې وحی راځي او ما چې نو صورت راغلی دی الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب طویل وخرطوم له ذنب قصیر وخرطوم طویل، دا په ما باندې وحی راغلی ده. وی اتی او سشی پوی کتال را چایتی سشی دی وی دا دا چون لنده لکی دا اوگا دی خردم دی دا پاغ باندې وحی وی دا پا ما وحی راغلی ده. خپل امتی کې داغه چې کوم ملګری هغه کې ورته یو سړی پاسې ده وته ما ادراک ملفیل دا جمله دی غلطه ده. دا ادراک خود هغه سيزونو د پار راځي چې هغه شان او hebat هغه ډېر زیاتی، نو دې کې څه hebat دا خار چاته پته را چې دغه خړته مې چې هغه وګت دی ولکه چې لنډه دې کې څه خبره نشته هغه چاته معلومه ده. نو دا سينه بلکې هغه ویوم د الله تعالی د طرف نه او باغې کې د شرک اجازه دي، نو نشي راوړي دا غي ته چیلنج دی فاتو بکتاب من عند الله، راوړی یو کتاب د طرف د الله نه هو اهدا منهما چې هغه ډېر هدایت والی د دې دوانو نه اتبعه زه زدي نیما زه په زد نیم ولاړ که تاسو د الله داسې کتاب ما ته وښود چې هغې کې هدایت د دې نه زیاتي او پکې د شرک اجازت مې زه به یې منم، خو چې د الله د طرف نه وي دا به ثابتول غواړي. داسې چېرته کیدی شي الله تعالی هر څه مني خو شرک هغې اجازت هېڅ چر هم نه ورکوي. دا اول نه واله تر اوسه پورې دا ټول چې نو ردونه هغه په شرک د الله تعالی د طرف نه دي. ان کنتم صادقین کیتا سرشتونه فإن لم يستجيبوا لك کدی قبولوالیونه کی ستاره پارا نشی کوله نو فعلم انما يتبعون اهواءهم پوهش چې دی خپل خواهش پس روان وي او خواهش پس چې کوم سړی روان شي نو هغه بیا په سم لار نشي راتلی هغه به گمراه کیږي. بیا خواهشات هغه دوه قسمه باندې دي، یو هغه خواهشات دي چې د هغې اجازت الله تعالی ورکړی دی او هغه بنیادي ضروریات هم دي هغه جایز دي او د هغې پسې تلل هغې کې ګناه نشته. لکه انسان دی نو دی چې ژوند تیری دی ته د روټۍ ضرورت دی دا ته زړه کېږي خواهش ورته کېږي، دارنګې د اوبو ضرورت دی هغه به دی خوري، جامې ضرورت دی هغه به دی استعمالوي، دانګې چې د واده ضرورت دی هغه به دی کوي. دا چې کوم څیزونه دا جایز دي د دې الله تعالی چې اجازت ورکړی دغې پسې تګ ګناه نه ده. هغه خواهشات چې هغې پسې تګ ګناه ده دا هغه دي چې د هغې الله تعالی اجازت نه دی ورکړی. د نبی علیه السلام د طرف نه هغه چې د هغې اجازت نشته هغه خواهشات مراد دي. لکه یو طرف ته د الله تعالی حکم دی او بل طرف ته چې د زړه خواهش دی. اوس په دقه صورت کې چې ته د الله حکم پرېږدې او خواهش پسې ځې دقه بیا ګمراهي ده.
او هغه ته الله وی ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر علم. څوک دی غټ گمراه دا چانه چې تابعداري کړه د خواهش خواهش پس روان دی بغیر هدم من الله، بغیر د خودنې د الله نه. دا ټکی وسره ولګو بغیر هدن، ذکر اس خواهشات په الله پوری دی اجازه ورکړي راغي وضاحت مې وکړ. یو طرف ته چې د نبی علیہ السلام طریقه ده او بل طرف ته چې استاد زړه خواهش دی. اوس د نبی علیہ السلام طریقه پرې دی او د زړه په خواهش پس روانيږي، دغه چرین هغه گمراهی ده. د موږ حکم الله تعالی را لېږلی دی، ته چې هغه موږ پرېږدي موږ چرین هغه نه کې او وی چیرې بس راځه دلته بل غب شپ لګو زړه وای چې لکه غپ ولګي لکه چکر ولګي موږ خو مړ کیږي. الله غفور رحیم دی. د قوشین گمراهی ده، دا د خواهش نه هغه تابعداري ده او د گمراهی ته بوزي. پیغمبر علی السلام طریقه دا او چې سرتور سر نه دی ګرځیدلی، هیڅ چره چې نو سرتور سر نه دی ګرځیدلی، یا پټکی والے یا په سر باندې سیخو دي ته نه مړه دا هو ټوپه چې نو سو په سری پټکی به سو په سری اندغه شان سرتور سر چې نه دا ګرځدا زړه غواړي. دا چې نه هغه د گمراهی طریقه دا پیغمبر حکم پرې خودل دي، دا ناجایز خواهش پسې تاګ دی. نبی علیہ السلام وی پنسي چې نه هغه مخ کته کاوه، د گیټونه پنسي چې نه هغه اوچته وساته. دوینه دا خو ماډرن دور دی او په دې دور کې خو خلک پنسي ځان په سراکاږي. دغلته اوس طریقه د پیغمبر پرې دی او خواهش په روانيږي، دغه چې دی نه هغه گمراهی ده. پیغمبر وی بے حیايي مکوا، ډول سرنا مکوا او چې نو زنانه په پرده کې وساته. وینه دا خو ماډرن دور دی او دې سره سړی ته لکه خوشحالي ملو شي. په کالجونو په یونیورسيټو کې چې نه هغه دغه شیزونه بے حیايي رواني دي. نن چې نو فلانی شعر او پاره کې چې نو جنکه هغه غړای او هغه پکې منډه وای، دغه بے حیايي دا اوس گمراهی ده. ذکر دې الله تعالی اجازه نه دی ورکړي. دا مشران چې نو دې الله تعالی بصیرت ورکړي، هغه یو خبره کوي په غټین کینو او هغه بیا رستو راځي. بجلیګر مولوی صاحب یو بیان چلیږي، هغه چې نو وفات شوی کله دی، هغه وی لس کاله پس ګوري په دې یونیورسيټو کالجونو کې بس تاسو د جنکه غړای بربنده به درله غړای اوس مشته دی. او مکه شاغه وخت کې نه و او ما شانته شورنو ګورو په سکولونو په کالجونو په یونیورسيټو کې دا شی کنه غړای کني غړای او چې ناچ غاني کوي کنه کوي او لکان چې پردي ورته ناس کني ناس دقه به حای او دا گمراهی ده. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، بغیر د خودنه د طرف د الله نه. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته. دا قوم نه بلوي ظالم بل کمی چې هغه د هغه الله او د هغه پیغمبر چې هغه د محسن دی. الله په موږ باندې څومره احسانات دي. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، د نعمتونو شمیره کول نو شو دومره نعمتونه دي، دومره نعمتونه. او پته په دې بدن کې انسان تعالی لګي چې کله په یو اندام کې کمی راشي، لکه نظر دې نظر کې کمی راغی نو چې چشمه بیان یې چولې صدر تخکاری نه دغه ټیم پته ولګي چې دا نظر څنګه نعمت دی د الله تعالی. دا یو ته چې نه هغه بیا ګوره د پیغمبر احسانات تو ګوره چې مونږ ته چې د ژوند د تیرولو هر ځای او هر طریقه خودلې ده او مونږ ته دا خودلې چې ته تعلق د الله تعالی سره څنګه جوړې. دا محسن طریقه پریدي، دا حکم پریدي او په خپل زړه او په خپل خواهش پس روان دي او د غیر په تهذیب پس روان دي، دا نه غټ ظالم بل شته. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته. نبی علیہ السلام ویلو تاسو بچینو په دې خلکو په صدا سي لیش پلیش بځه او غز په غز باندې بځه تر دې کدي چرته سمسري جي سوري ته چنه نه وځي کنه تاسو به مور پسې نه نوځي، تاسو به مور پسې نه نوځي. هغه تاسو کې د الله رسول دا سوق دي. نبی علیہ السلام يهود او نصارا دي کنه نور سوق دي. نن ګوره چې يهود او نصارا کم کارونه کوي یا مسلمانان کوي او هغه کې تهذیب غني
او هغه کې خواله غني هغه کې ځان اوچت حساب چیرې دا په ما یو غټ کار وکړ الله تعالی دې زمونږ چې په حال باندې رحم وکړي قولوا یا تفاتو بکتاب من عند الله راوړې یو کتاب د طرف د الله نه هو اهدا منهما چې هغه ډېر هدایت واري د دې دواړو نه اتبعه زه به تابعداري وکړم د هغې ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی فإن لم يستجيبوا لك کدی قبول واریونی کی ستا لپاره فعلم پویشا انما يتبعون اهواءهم یقینا دی تابعداری کی د خواهشات خپلو ومن اضل سوق دی غټ گمراه ممن دا چانا اتبع هواه روان شه د خپل خواهش پسې بغیر هدى من الله بغیر د خودن د الله نه ان الله یقین الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالم ته